बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ګرانو محصلینو مخکې مونږ او تاسو د ګلومیرولونو ناروغۍ په ابتدایي شکل باندې ویلې وي یا پرایمري ګلومیرولر ډیزیز مونږ او تاسو ویلې وي. اوس مونږ او تاسو سیکنډري ګلومیرولر ډیزیز یا ثانوي ګلومیرولر ډیزیز وایو. په پرایمري ګلومیرولر ډیزیز کې مونږ د شي ویلي چې په دې ناروغۍ کې به افت په خپل په ګلومیرول کې موجودي، یعنی که هغه انټیجن انټي باډي ریاکشن ني، که هغه انټاني، که هغه بکټریايي، دغه ټوله حادثه چې دغه حادثه د التهاب او یا د معافیتي ستونزې چې دا به ټولې په دې ګلومیرول کې موجودي. په سیکنډري ګلومیرولر ډیزیز کې یا د ګلومیرولونو په ثانوي ناروغیو کې به افت د ګلومیرول څخه بیرون په یو بل ځای کې، خو لیکن په ثانوي شکل یا په سیکنډري شکل باندې به زمونږ او تاسو په پښتورګو باندې تاثیر کوي. افت په بل ځای کې موجود دی، خو لیکن دغه افت زمونږ او تاسو په پښتورګو باندې هم تاثیر کولی شي. د دې ناروغۍ د جملې څخه مونږ او تاسو درې قسمه ناروغۍ وایو، چې یو ته مونږ وایو لیوبس نیفرایټس، بل ته مونږ وایو ډیابیټک نیفروپاتی، او بل ته مونږ او تاسو وایو هیریډیټوري نیفرایټس. لیوفوس نیفرایټس د نوم نه معلومیږي چې یو ایمونولوژیک ناروغي ده، په سیستمیک شکل باندې زمونږ او تاسو د وینې په دوران کې او په ټول بدن کې یو ناروغي منځته لري چې هغې ته سیستمیک لیوبس اریتماتوزیس ویل کېږي. دغه سیستمیک لیوب اریتماتوزیس چې دا چې کله په پښتورګو باندې بد تاثیر وکړي نو دې ته بیا مونږ او تاسو وایو لیوپوس نیفرایټس. لیوپوس د اس ال ای څخه اخیستل شوی یا سیستمیک لیوب څخه اخیستل شوی دی، او نیفرایټس چې دی دا د نفرونونو یا د پښتورګو التهابي حادثه ده. تقریبا د 40 نه تر 70 الا 80% پورې، د 40 نه تر 70% پورې یا 50% پورې زمونږ او تاسو پښتورګي چې دي دا د اس ال ای د وجې څخه مبتلا کیږي، چې هغې ته مونږ او تاسو لیوپوس نیفرایټس ویلی شو. په لیوپوس نیفرایټس کې ټول هغه اعراض او علایم چې مخکې مونږ او تاسو د نفرونونو په التهاباتو او په ناروغۍ کې ویل هغه پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول باندې په ناروغ کې پروټین یوریا لیدل کېږي، پروټین په تشو میتیازو کې اطراح کېږي، همدارنګه په ناروغ کې هیماچوریا لیدل کېږي، یعنی وینه په تشو میتیازو کې اطراح کېږي. او پرته د دې څخه دا ناروغ چې دا به د هایپرټینشن سره یا ایچ ټي ان سره یا های بلډ پریشر سره د دې سره به هم مخامخ کېږي. نو تاسو وګورئ ډاکټر صاحبانو، او همدارنګه کېدلی شي چې په تشو میتیازو کې کاسټونه هم موجود وسي، کېدلی شي په تشو میتیازو کې آر بي سي او ډبلیو بي سي او یو تعداد نور شحمي حجرات او مختلف حجرات مونږ او تاسو وګورو. نو تاسو وګورئ چې یوه ناروغي ده د اس ال ای په نوم باندې، سیستمیک لیوبس اریتماتوزیس په نوم باندې. یو سیستمیکه ناروغي ده، یو ایمونولوژیک ریاکشن دی، خو لیکن دغه سیستمیک ایمونولوژیک ریاکشن چې زموږ او ستاسو په پښتورګو باندې هم بد عکس العمل ښیي او لیوپوس نیفرایټس پکې منځته راځي. همدارنګه ډیابیټک نیفروپاتی د شکرې ناروغي ده. یو سړی دی چې په شکر باندې مبتلا دی، د شکرې په ناروغۍ باندې مبتلا دی، او دغه د شکرې ناروغ چې دی یا د ډیابیټس ناروغ چې دی د شکرې د وجې څخه د هایپرګلایسیمیا د وجې څخه زموږ او تاسو نفرونونه چې دي هغه په مرض باندې مبتلا کیږي، او نفرونونه چې نشي کولی چې خپل وظیفه په نارمل شکل سرته ورسوي، او بالاخره ناروغ په ډیابیټک نیفروپاتی باندې مبتلا کیږي چې وروسته به موږ فصل واورو. همدارنګه یو تعداد ارثي ناروغۍ موجودې دي یا هیریډیټري، چې په ارثي شکل د بدن د نور ځایونو سره سره زموږ او تاسو پښتورګو باندې هم بد تاثیرات کوي، او موږ وایو چې هیریډیټري نیفرایټس لیدل کېږي. نو د ګلومیرولونو ثانوي ناروغۍ یا سیکنډري ناروغۍ موږ په دریو برخو کې مطالعه کوو، چې یو ته لیوپوس نیفرایټس ویل کېږي، بل ته ډیابیټک نیفروپاتی ویل کېږي، او بل ته هیریډیټري نیفرایټس ویل کېږي. راځو موږ او تاسو د لیوپوس نیفرایټس ناروغانو مورفولوژي وایو د WHO له نظره یا ورلډ هیلث ارګنایزیشن له نظره.
کچېرې موږ او تاسې د دبلیو ایچ او نظر وګورو د لیوفوس نیفرایټس ناروغان چې په شپږو شکلونو یا په شپږو ډولونو باندې موږ او تاسو لیدلی شو چې لومړني ته موږ او تاسو وایو مینیمل لیژن لیوفوس نیفرایټس یا مینیمل لیژن کې هغه په کمه اندازه باندې د نفرونونو التهاب موجود دی خو سره د هغې هم په کمه اندازه باندې په میزانجیم حجراتو کې د ایمونوګلوبولین جی انټي باډیګانې چې دي او د کمپلیمنټ درې دا په زیاته اندازه باندې پکې لیدل کېږي او ناروغ چې د مختلفو عکس العملونو سره چې مخکې موږ تاسو ویل د هغې سره مخامخ کېږي یعنی یو ډول د لیوف نیفرایټس چې زموږ ناروغان سره مخامخ کېږي د مینیمل لیژن لیوپس نیفرایټس په نوم باندې دي یعنی کم اعراض به پکې لیدل کېږي خو په دوی کې به په میزانجیم حجرات کې تاسو ایمونوګلوبولین جی پیدا کوي او کمپلیمنټ دوهم ډول چې دبلیو ایچ او نظر تاسو ګورئ د نوم نه معلومي میزانجیل لیوپس نیفرایټس دی یعنی د نوم نه معلومي چې میزانجیم حجرات چې په دوی خلکو کې پرولیفریشن یې کړی دی تکثر یې کړی دی حجرات پکې زیات شوي دي او بالاخره په میزانجیم حجرو کې به تاسو وګورئ چې انټي باډیګانې به پکې په پراخه اندازه باندې پیدا کیږي د میزانجیم حجراتو میټرکس یا دا به پکې زیات شوی اوسي او که چېرې تاسو د الکترون مایکروسکوپ لاندې وګورئ نو په دې کې به تاسو ایمونوګلوبولین جی ایمونوګلوبولین ای ایمونوګلوبولین ایم او نور انټي باډیګانې پیدا کوي یعنی یو ریاکشن به دلته تاسو وګورئ چې موجود وي دریم ډول د دبلیو ایچ او نظر چې موږ او تاسو ګورو د لیوپس نیفرایټس هغه فوکل سیګمنټل لیوپس نیفرایټس دی د نوم نه معلومیږي چې فوکل معنا محراقي دی په محراقي شکل باندې به د ګلومیرول یو برخه او په سیګمنټل شکل باندې د ګلومیرول یو برخه دوی مبتلا کړي اوسي نو ځکه دې ته موږ او تاسو وایو فوکل سیګمنټل لیوپس نیفرایټس په دې ناروغانو کې هم موږ او تاسو د میزانجیم حجراتو تکثر لیدلی شو او ورسره څنګ کې د اندوتیلیل حجرو تکثر هم موجود وي همدارنګه پرته د اندوتیلیل تکثر څخه د دبلیو بی سی په زیات شمیر سره حجرات چې دي دلته به انفلټریشن کوي یا ارتشا کوي چې مخکې موږ او تاسو د انفلټریټیو یو شکل لیدلی و چې هغې ته موږ او تاسو انفلټریټیو نیفرایټس هم ویلی نو په دې ناروغانو کې به د سپینو کرویاتو ارتشا یا انفلټریشن هم موجود وي همدارنګه په دې کې به هم تاسو وګورئ چې ایمونوګلوبولین جی او ایمونوګلوبولین ای او ایمونوګلوبولین ایم او کمپلیمنټ چې دا به ټول په دې کې رسوب کړی اوسي او د ګلومیرول په مختلفو برخو کې په محراقي شکل یا په سیګمنټل شکل باندې لیدل کېږي څلورم ډول چې ډیر منتشر او پراخ دی او پیشرفته دی ډیفیوز دی خپور ور دی منتشر دی پرولیفریټیو دی پیشرفته دی لیوپس نیفرایټس دی یعنی ډیفیوز پرولیفریټیو لیوپس نیفرایټس دی چې په دې لیوپس نیفرایټس کې به اندوتیلیل حجرات اپیتیلیل حجرات میزانجیل حجرات چې مخکې موږ تاسو په ټولو باندې خبرې کړې دا ټول به تکثر کوي یا په دې کې به پرولیفریشن موجود وي او همدارنګه په دې حجرات کې به هم ایمونوګلوبولین جی او ایمونوګلوبولین ای او ایمونوګلوبولین ایم او کمپلیمنټ او ټول انټي باډیګانې چې دي په دوی کې تاسو پیدا کولی شئ او ریاکشن پکې موجود وي پنځم ډول چې دی د ممبرانوس لیوپس نیفرایټس په نوم باندې یادېږي د نوم نه معلومیږي چې ممبرانوس یو غشایي لیوپس نیفرایټس دی او په دې غشایي لیوپس نیفرایټس کې د ګلومیرول هغه غشا چې ده هغې به پکې پنډوالی پیدا کړی یا زخیمه شوي به اوسي ورکې او همدارنګه په دوی کې هم یو ایمیون ریاکشن منځته راځي او بالاخره ایمونوګلوبولین ایم او ایمونوګلوبولین جی چې دی دا تاسو په دې ساحو کې لیدلی شئ او اخیرنی ډول چې دی د سکلیروزینګ لیوپس نیفرایټس په نوم باندې یادېږي چې د نوم نه معلومیږي چې په سکلیروزینګ لیوپس نیفرایټس کې به یو تعداد پروتینی مواد یو تعداد هیالینایز مواد دوی به پکې رسوب کړی اوسي او په دغه ساحه کې به تاسې په زیاته اندازه باندې د ګلومیرولو په شاوخوا کې به هیالینایز مواد تاسې ګورئ نو د دې نه معلومیږي چې لیوپس نیفرایټس چې د مورفولوژي له نظره د دبلیو ایچ او د تقسیماتو په اساس باندې په شپږ ډوله باندې ویشل شوی چې یو ته موږ مینیمل لیژن وایو
بل ته موږ میزان جل وایو، بل ته موږ فوکل سیګمنټل وایو، بل ته موږ ډیفیوز پرولیفریټیو وایو، او بل ته ممبرانوس، او بل ته سکلیروزنګ لیوکوسایټس. راځو موږ تاسو دوهمه حادثه ته چې په سیکنډري شکل باندې زموږ تاسو پښتورګي مسابولې شي چې هغه ته موږ ډیابټیک نیفروپاتی د نوم نه معلومیږي چې د ډیابټ یا د شکر نظر به زموږ تاسو نفرونونه چې دی پښتورګي چې دی دا مبتلا شي، اوس ناروغ به په شکر باندې مبتلا وسی، او دغه د شکر ناروغ چې دا به د شکر د وجې څخه پښتورګي بې کفایته کی. د یادونې وړ دا چې په ډیابټیک نیفروپاتی کې ډیابټس چې موږ په دوه ډول لري، چې یو ته ټایپ 1 ډیابټس میلایټس وي او بل ته ټایپ 2 ډیابټس میلایټس وي. په پښتورګو کې کوم تغیرات منځته راځي؟ په ټایپ 1 ډیابټس میلایټس کې نسبت ټایپ 2 ډیابټس میلایټس ته زیاتی، یعنی دا خلک چې دي اکثرا دوی به په ټایپ 1 ډیابټس میلایټس باندې مبتلا وسی، یعنی په ټایپ 1 ډیابټس میلایټس کې زیاتره نیفروپاتی منځته نظر ټایپ 2 ته. په دې خلکو کې کوم اعراض علائم تاسو ګورئ؟ پروتین یوریا به ورکی، تیش میتیاز کې پروتینونه اطراحي، همدارنګه یو سندروم چې د نیفروټیک سندروم په نوم باندې دی چې مخکې موږ تاسو په اړه باندې خبرې کړې وي، د دې سره مخامخ کیږي. رینل فیلر پکې منسره دی، پښتورګي خپل وظیفه پرې دی او بې کفایته کیږي، او همدارنګه هایپرټنشن پکې منسره، یعنی د وینې فشار پرې خلکو کې لوړیږي. په ډیابټس کې یا د شکر په ناروغیو کې د پښتورګو آفتونه چې دی موږ تاسو په څلورو برخو باندې وشو. اول آفت ته موږ تاسو وایو ډیابټیک ګلوميرولو سکلیروزس. ډیابټس ګلوميرولو سکلیروزس یا د شکر د وجې څخه په ګلوميرولونو کې د پروتینونو رسوب ته ویل کیږي. دا رسوب ځکه منځته راځي چې د وینې په دوران کې په زیاته اندازه باندې په ګلوميرولونو کې د هایپرګلایسیمیا د وجې څخه یا د شکر د زیاتوالي د وجې څخه او د هایپرټنشن د وجې څخه پروتینونه چې په داخل د ګلوميرول کې رسوب کوي، او کله چې ګلوميرول کې رسوب وکړي هلته سختوالی منځته او موږ دې ته ګلوميرولو سکلیروزس وایي، چې همدغه ګلوميرولو سکلیروزس بیا کېدلی شي چې وروسته په رینل فیلر یا د پښتورګو په بې کفایتۍ باندې هم منجر شي یا د پښتورګو د بې کفایتۍ سبب وګرځي. ډیابټیک ګلوميرولو سکلیروزس کېدلی شي چې په ټولو ګلوميرولونو کې منځته راشي، او دې ته موږ ډیفیوز ډیابټیک ګلوميرولو سکلیروزس وایو. او یا کله کېدلی شي چې په یو تعداد خاصو برخو کې منځته راشي چې هغې ته موږ نوډولر ډیابټیک ګلوميرولو سکلیروزس وایو، چې وروسته پرې موږ تاسو یادونه وکړو. دوهم آفت چې د شکر په ناروغانو کې په پښتورګو کې منځته راځي هغې ته موږ تاسو وایو د رګونو آفت یا واسکولر لیژن. د رګونو آفت یا واسکولر لیژن چې دی اکثرا په افرنٹ ارټریول او افرنٹ ارټریول کې د هایپرګلایسیمیا د وجې څخه یو تعداد آفتونه منځته راځي، او دا د دې سبب ګرځېږي چې په همدغه ساحه کې ارټریولوسکلیروزس منځته راشي، اکثرا هیالین ارټریولوسکلیروزس منځته راځي. زمونږ او ستاسو پښتورګی چې دی دا د اسکیمیا سره مخامخ کېږي، او دا دې سبب ګرځېږي چې تیوبولونه چې دوی د اتروپۍ سره مخامخ شي، او بالاخره کېدلی شي چې انټرسټیشل برخه چې دا د فیبروز سره هم مخامخ شي. نو واسکولر لیژن چې دا هم د ډیابټ د وجې څخه زمونږ او ستاسو په رګونو کې هم هایپرګلایسیمیا موجوده ده، هم پکې ارتریوسکلیروزس موجود دی، هم د اسکیمیا سره مخامخ کېږي، هم د هایپرټنشن سره، او بالاخره دغسې ستونزې منځته راوړلی شي او د پښتورګو د بې کفایتۍ سبب ګرځېدلی شي. دریم ډول چې موږ او تاسې وایو هغه ډیابټیک پیلونیفرایټس دی. د نوم نه معلومیږي چې د شکر ناروغ دی چې دلته انتانات ته هم زمینه برابره کړې ده او د التهاب سبب ګرځېدلی دی. دغه ناروغان چې دي دوی د انتان په مقابل کې ډېر حساس دي، د انتان په مقابل کې مقاومت د لاس ورکړی دی، او د ډیابټس میلایټس یو د مهمو اختلاطاتو جملې څخه ډیابټیک پیلونیفرایټس هم شمیرل کیږي. او دغه خلک چې دي زیاترا د انتاناتو د مداخلې د وجې څخه چې دلته ورته ډېره ښه زمینه برابره ده، د هایپرګلایسیمیا د وجې څخه کېدلی شي چې پاپیلري نیکروزس منځته راشي، او یا ټیوبولر نیکروزس هم د ناروغانو کې منځته راشي.
څلورم ډول چې د شکر په ناروغانو کې په پښتورګي کې تغیرات راځي هغه ټیوبولر لیژن دي. د نوم نه معلومیږي چې په ټیوبولونو کې خصوصا په پروکسیمل کنولیټډ ټیوبول کې یا هغې ته موږ او تاسو پی سی ټي هم ویلی شو، پروکسیمل کنولیټډ ټیوبول. په پروکسیمل کنولیټډ ټیوبول کې د ګلایکوجن ذخیره کېدل د دې سبب ګرځېږي چې په همدغه ساحه کې یو تعداد تغییرات منځته راوړي او دا د دې سبب وګرځېږي چې پښتورګی چې دی دا په نارمل شکل خپل وظیفه د لاسه ورکړي. یعنې په ټیوبولونو کې د هایپرګلایسیمیا د وجې څخه د ګلوکوزونو یا د ګلایکوجنونو ذخیره چې را دې سبب ګرځېږي چې دوی خپله وظیفه په نارمل شکل سرته ونه رسوي. او همدارنګه د ارماني ایپسټن لیژن په نوم باندې هم یادېږي. په دې شکلونو کې تاسو ته ښکاره کېږي چې ګلومیرولر بیسمنټ ممبران پکې تک شوی دی، زخم شوی دی، هیالینایز شکلونه پکې منځته راغلي دي، فیبروزس پکې منځته راغلی دی او بالاخره پښتورګي چې دا بې کفایته شوي. نو زه موږ تاسو اخرنۍ موضوع ته چې د هیریډیټري نیفرایټس په نوم باندې یادېږي یا ارثي ناروغۍ دی. په ارثي شکل باندې موږ او تاسې د پښتورګو ناروغۍ په دریو برخو ویشو چې یو ته موږ آلپورټ سنډروم وایو او بل ته موږ او تاسو فیبري سنډروم وایو او بل ته نیل پټیلا سنډروم موږ او تاسې ویلی شو. په آلپورټ سنډروم کې یا په لومړني سنډروم کې داسې کېږي چې ټایپ 4 کولاجن چې دی ټایپ 4 کولاجن په دې ټایپ 4 کولاجن کې په ارثي شکل باندې یو ډیفیکټ موجود یا نقصه موجوده اوسي او په دې کې داسې کېږي چې په غوږونو باندې بد تاثیرات واقع کړي، د کوڼوالي سبب ګرځي، په سترګو کې اکثرا د ړوندوالي سبب ګرځي، خو لیکن د پښتورګو د بې کفایتۍ سبب هم ګرځېږي یا نیفرایټس پکې منځته راځي. نو په دې ناروغانو کې اکثرا سیپایي داسې چې غوږونه هم پکې کار نه کوي، سترګې هم پکې کار نه کوي او پښتورګي هم پکې کار نه کوي او دې ته موږ تاسو وایو آلپورټ سنډروم چې د پښتورګي د ناروغۍ سبب هم ګرځېږي. بله ناروغي چې موږ تاسو په ارثي شکل باندې ګورو د فیبري ډیزیز په نوم باندې یادېږي یا فیبري سنډروم ورته هم موږ تاسو ویلی شو او په دې کې داسې کېږي چې په ګلومیرول کې او د هغوی په ټیوبولونو کې او د هغوی په رګونو کې او په انټرسټیشل سپیس کې شحمیات چې دا رسوب کوي، خصوصا خنثی شحمیات او د دغې د رسوب د وجې څخه پښتورګي چې په نارمل شکل باندې خپله وظیفه سرته نشي رسولی او موږ وایو چې ناروغ چې دی په فیبري ډیزیز باندې اخته شوی دی. درېیمه ناروغي چې په ارثي شکل باندې پښتورګو باندې تاثیر کوي د نیل پټیلا سنډروم په نوم باندې یادېږي چې په دوی کې هم ټایپ 4 کولاجن چې دی ټایپ 4 کولاجن کې په ارثي شکل باندې نقصه موجوده اوسي، په نوکانو کې یو تعداد تغییرات موجود دي، د پتیلا په هډوکو کې چې د زنګانه په سترو کې د په هغې کې به تغییرات موجود اوسي، د سنګل په هډوک کې یو تعداد تغییرات موجود دي او اکثرا دغه هډوکي چې دي دوی ډسپلازیا کوي او همدارنګه د هډوکو د نقیصو سره سره به پښتورګی چې دا به هم بې کفایته شوی اوسي او نفروپتي به پکې منځته راغلی اوسي. نو دغه درې قسمه ناروغۍ چې دي په ارثي شکل زموږ او ستاسو پښتورګی مبتلا کولی شي.